په دې تنګي تحصیل کې او بیا خاص کر زمونږ د ټولې علاقې کې که لږ ډېر نن د ترقۍ اثرات ښکاري نو په هغې کې د قومي وطن پارټۍ او د جناب آفتاب احمد خان شیرپو یو ډېر لوی لاس دی. دا زما خیال دی چې مخالف پارټۍ والو ته هم که ووایه نو هغوی به هم درته دا وایي چې او که دلته کې روډ جوړ شوی دی، که دلته کې بجلی راغلی ده، که دلته سکول جوړ شوی دی، که دلته اسپتال جوړ شوی دی، دا ټول د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو کارونه دي. دغه شانتې چې وګورو نو د سوی ګیس هم دې علاقې ته رارسېدل چې دی دا د هغوی یو کارنامه ده او د هغوی د علاقې لپاره یو خدمت دی. دغه شانتې مونږ د قومي وطن پارټۍ امدا سوچ دی چې مونږ په صوبې په سطحه چې دی چې د پښتنو حق چې دی هغه د مرکز نه سړی روړي او بیا صحیح طریقې سره چې د علاقې ترقي وشي، چې زمونږ علاقه آباده وي، زمونږ علاقې کې زمونږ بچو ته د تعلیم سهولت ملاویږي، د صحت سهولتونه ملاویږي، د څښلو د صفا اوبو سهولت ملاویږي، زمیندارو ته سهولت ملاویږي، دغه شانتې خلکو ته روزګار ملاویږي. نو دې سره به یو قوم ترقي کوي او دغې لپاره چې دی زمونږ دا د مشرانو د مخکې ورځ نه یو میشن یو دغه دی د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو د وختونه دا میشن را روان دی او انشاءالله نن چې تاسو مونږ سره مرسته مو وکړه، مونږ له هم دا لاس راکړو نو دې سره به مونږ نور هم مضبوطېږو به انشاءالله. اوس په ستاسو په وساطت سره د دې علاقې به نور به هم بهتر طریقې سره خدمت به هم کوو به او د دې چې کومې مسلې راځي هغې لپاره به اواز به مو اوچتوو به. زه یو ځل بیا د حکیم شاه ورور او د هغوی سره راغلي د هغوی د ټولو ملګرو ډېر زیات مشکور یم، د عنایت بھائی او د واجد ورور ډېر زیات مشکور یم چې دوی پکې یو اهم کردار ادا کو او انشاءالله یو ځای به د دې علاقې د ترقۍ د سوکالۍ لپاره یو ځای به جدوجهد کوو. ډېره مهرباني، ډېره مننه.